مهرباني وکړئ ټایمر ریسیټ کړئ. زه له دې خبرې خوشحاله سوم چې مفتي صاحب هم ومنله چې په طبیعت یعنی په طبیعي شیانو کې انصاف نشته، نو هر هغه شی چې انسان نه وي جوړ کړی په هغه کې انصاف نه وي. زه له تاسو یو غوښتنه کوم، مهرباني وکړئ دا معلومه کړئ کله چې ته باغ ته ځې او ډېر ښکلي ګلان وینې نو پوه شه چې له دې ګلانو هیڅ یو هم طبیعي نه دی، دا ټول د کراس کولو له لارې جوړ شوي. خو هغه ګلان چې په ځنګل کې وي ډېر عادي وي. دا ښکلي ګلان چې ته یې په باغ کې وینې او واه واه پرې کوې، بېلابېل ګلان لومړی یو له بل سره کراس کړل، بیا یې وده ورکړه او بیا یې یو د بل سره کراس کړه او په همدې ډول دا ګلان جوړ شول. دا طبیعي ګلان نه دي. ته که هر څومره یو ویران ځنګل ته ولاړ شې هلته به د ګلاب ګل ونه وینې. دا ټول انساني جوړ دی. انسان ډیر کارونه کړي دي، خو یوه خبره ده چې تا زما ځواب را نه کړ او زه پرې شکایت لرم. فیض څه شی دی؟ یعنی یقین یا ایمان څه شی دی؟ او ته ولې له ما ایمان غواړې؟ ته خو ځان منطقي بولې، ستا سره دلایل شته، ستا سره ثبوتونه شته، نو بیا ته ولې له ما د یقین یا ایمان پوښتنه کوې؟ ولې وایې؟ خو بس سر ټیټ کړه او نور پوښتنې مه کوه. هیڅ مذهب د ټولو پوښتنو اجازه نه ورکوي. هر مذهب وایي زیاتې پوښتنې مه کوه، ګمراه به شې. ولې پوښتنې بندوي؟ حقیقت دا دی چې د انساني تاریخ اصل څه دی؟ د انساني تاریخ اصل دا دی چې په نړۍ کې دوه ډوله خلک وه. یو هغه خلک چې د خپلې ناپوهۍ عبادت یې کوه او دوهم هغه خلک چې د خپلې ناپوهۍ سره یې جګړه وکړه او دا یې معلومه کړه چې حقیقت څه دی. ته چې نن وایې موږ حیران یو چې دا کائنات څنګه جوړ شو، خلک هغه وخت هم حیران وه چې لمر چې لویږي نو بیا له کومې خوا راخیږي. خو ته یو ګام لاړ شې او هلته درېږې او وایې بس همدلته ودرېږه، نور پوښتنه مه کوه. ولې یو ګام شاته نه ځې یا یو ګام مخکې نه ځې؟ ته ولې وایې دا ځواک تل و تل به وي؟ ولې د کائناتو په اړه دا خبره نه منې چې کیدی شي تل وه کیدی شي نه وه؟ موږ نه پوهېږو او دا ویل چې موږ نه پوهېږو هیڅ شرم نه دی. عجیبه خبره دا ده چې د نړۍ ټول مذهبونه هر څه پوهېږي. دا نړۍ څنګه جوړه شوه، څنګه به ختمه شي، له مرګ وروسته به څه کیږي، دوی ته هر څه معلوم دي. خو د ډایناسور په اړه هیڅ یو ته هم معلومات نسته. د نړۍ د هیڅ مذهبي کتاب کې د ډایناسور یادونه نشته، خو د کائناتو د جوړېدو او د اسانه سبقونو ټولې خبرې ورته معلومې دي. هغه څوک چې وایي زه په هر څه پوهېږم هماغه خراب سړی دی. موږ باید عاجزي ولرو چې ووایو موږ په ډېرو شیانو نه پوهېږو، خو موږ باید د خپلې ناپوهۍ عبادت ونه کړو. موږ باید هڅه وکړو چې حقیقت معلوم کړو. ته چې نن په کومه نړۍ کې ناست یې، دا تالار، دا برېښنا، دا مایک، هغه الوتکه چې ته پرې راغلی یې، هغه موټر چې ته پرې دلته راغلی یې، دا ټول د هغو خلکو جوړ کړي دي چې پوښتنې یې کولې. دا نړۍ چې ته پکې نن په آرام ناست یې دا د هغو خلکو جوړښت دی چې هر پړاو کې یې پوښتنې کړي دي او په هر پړاو کې دغو پوښتنو ته بد ویل شوي دي، ناسم ویل شوي دي. ته که تاریخ ولولې نو به پوه شې. یو ډیر په زړه پورې کتاب دی چې برټرینډ رسل لیکلی دی. هغه په خپل کتاب کې لیکلی دی چې څنګه مذهب له ډیره وخته د ساينس پر ضد ولاړ و، تر دې حده چې د بخاري انجن پر ضد هم و، حتی چې د واتیکن لخوا فتواوې هم پرې ورکړل شوې. نن هم کله چې دا شی اړه خلک په امریکا کې واک ته راشي نو د ښځو د بدن پر حقونو بندیز لګوي. دوی د ښځې د تولیدي حقونو مخالفت کوي. وروره دومره ویره ولیده. नहीं भाई, वो जो ह्यूमन बॉडी के یو وخت ټول مذهبي خلک په دې ډیر غوسه و چې انسان جوړول غواړي. تا ته څه تکلیف دی؟ که جوړوي یې پرېږده چې جوړ یې کړي. دا ویره ولیده او دا ټولې خبرې چې ته یې نن کوې چې ناممکن دي،
دا څنګه وشوې؟ ما ته یوه کیسه را په یادېږي. کله چې زه په شپږم ټولګي کې وم، زه په ریاضي کې ډېر کمزوری وم. نو یو استاد راته وټاکل شو. هغه ما ته 1 2 3 4 5 6 7 راوښودل. هغه ورځ زه هیڅکله نشم هېرولی. वो दिल में भूल नहीं सकता हूँ. هغه ورځ چې ده راته وویل 1 2 څه شي دي او 3 4 څه شي دي، ما ته داسې احساس وشو لکه زما سر چې له منځه وچ وي او دا سړی داسې راته ګډ وي چې ته د دې دیوال ته ننوځه او روان شه. خو نن زه پر هغې خبرې باندې خاندم. نو نن هغه خبرې چې ستا له ذهنه بالکل پورته دي او ته یې په لیدو حیرانېږې، یو وخت به راشي چې همدا خبرې به ډېرې معمولي ښکاري او دا د انسان د تاریخ حقیقت دی. مهرباني وکړه دومره ژر ټولې پرېکړې مه کوه. لږ عاجزي وساته چې وروره دا موږ ته معلومه نه ده. دا ویل څه ستونزه لري؟ دا کائنات تر کومه حده پورې خپور دی، له کومه وخته دی او تر کومه وخته به وي، موږ ته نه ده معلومه. تا فیصله کړې چې کله جوړ شوی. ستا د حساب له مخې شاوخوا 14 اربه کاله مخکې جوړ شوی. نو له دې نه مخکې د زرګونو کروړونو اربونو کلونو لپاره خدای ناست و. څه یې کول؟ خاموش ناست و، همداسې غځېدلی و. خمیازه یعنی رمۍ یا وسایي یې کوله. بیا یې ناڅاپه خیال راغی چې راځئ یو کار وکړو، وخت به ښه تېر شي، یو کائنات جوړ کړو. د کائنات په اړه یې فکر وکړ. خدای خو تل و، خو کائنات تل نه و. دا خو جوړ شوی دی. نو له دې نه مخکې څه و؟ د دې نه مخکې یې څه کار و؟ دا څه ډول خبره ده؟ دا خبره ډېره ساده ده. هغه څه چې نن موږ ته ورو ورو معلومیږي. که دا خبره 2000 یا 2500 کاله مخکې چا درته ویلې وای، نو تا به منلې وای او له هماغه وخته تر ننه هماغه خبره مني چې هغه وخت ویل شوي دي. هر څه بدل شوي دي، مسایل حل کیږي. نن ساينس دا دعوه نه کوي او نه کوم فیلسوف دا دعوه کوي چې موږ ته هر څه معلوم دي، بلکې هغه دا وایي څومره چې موږ ته معلومیږي هماغه موږ ته دا راښیي چې موږ ته څومره لږ معلوم دي. نو راځئ له خپلې ناپوهۍ سره مقابله وکړو او خپله پوهه لا بشپړه کړو. مننه. مننه، وخت ختم شو. ډېره مننه. اوس زه د دلایلو د لړۍ په 2م پړاو کې مفتي صاحب ته بلنه ورکوم. ستاسو سره بیا 7 دقیقې وخت دی. مننه. جناب جاوید اختر صاحب څو ځله تکرار کوي چې د ایمان فیت یا یقین معنا راته وښایاست. د ایمان معنا راته وښایاست. ما معنا وښوده.